الله رب العزت فرمای ولا ترکنوا الى الذين ظلموا ظالمانو ته ډېر ښکته پورته مکیږئ وما لكم من دون الله من اولیاء د قیامت پورز به د دوی دومره بد حشر وي چې نن په مقدس مکه دوی متفق دي و د قیامت پورز باندې به د دوی د مدد د پاره یو انسان هم نه ذلیل او رسوا به ظالم ته ښکته پورته مکیږئ زمونږ چې کوم د اسلامی ممالکو لیډران دي انن د هغه خلکو ته ښکته پورته کیږي او ټوکرې ټوکرې وده کیږي چې کوم د لکونو انسانیت قاتل دی د دینه د غیرت ته مې کې دغه تیسری جنگ عظیم ته خبر ورو روزي ښه چې د غزوه هند متعلق هم نبی علیہ السلام خوشخبری ورکړې ده رو اک حالات دي هر طرف ته به د يهود او د نصارو چرچې به داغي تسلط په مسلمان به مظلومي حق خبره هم نشي کولی کو حق خبره کین او چتای دی ولې دی شهید کای دی د ځان نو هم نه خبر بدغه دور کې چې کله هر طرف ته ظلم می د کفار او تسلط وي نو د حضرت امام مهدی علیه الرضوان ظهور بابا مکه مکرمه کې وشي چې داغي ظهور وشو ټیک ته چې بیا مسلمانانو ته فتح ملاوي کې خو ان قریب ورپسې قیامت ته بس خبره ختمه ده بیا الله دې موږ ته اسلامی غیرت نصیب کې خصوصا زمونږ د اسلامی ممالکو چې کم صاحب اقتدار خلق دي دې ته د الله اسلامی غیرت نصیب